जी बिल्कुल دا وخت موجود یم زه په مردان کې او د مردان ډیویژن سراپا اینڈ جیولری اسوسییشن څو ورځې پس الیکشن کېدونکی دی. موږ راغلي یو د مختلفو امیدوارانو پلیټونه لګېدلي دي، ډېر زور شور سره هغې د الیکشن کمپین چلېږي. دا وخت ما سره د هغې صدارتي امیدوار غلام سرور صاحب موجود دی، هغه سره خبرې کوو. په کوم میشن راوتي کېږي او منشور کې څه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ستاسو شکریا ادا کوم. زه د نن نه څه موده مخکې ډېر موده مخکې د دې سراپا برادرۍ ما خدمت کړی دی او د هغې نه پس بیا زه یو سیټ ته شوم چې زه په مرکزي تنظیم په مردان په سطح باندې چیرمین یم او د مرکزي تنظیم صدارت مې کړ. بیا دلته زموږ د برادرۍ کې د ډویژن په سطح ستاسو څنګه وویل نو دا زموږ یونین نو دې کې ډېرې مسلې او ډېرې خفګانونه او لانجې راغلې. الیکشن څلور شپږ کاله ونه شو. بیا ما پسې لکه زه خدای شته دی که ما څه دلچسپي نه وه که مې د مردان مشري کوي نو دا برادرۍ وله، خو ما چې د خپلې برادرۍ ته وکتل نو مې تاجرانو ته اهم شی ما ته د خپله برادري او خپل عزتولي ده. نو زه په دې زړه جذبه باندې راوتې یم چې ډېر ښه تنظیم و زمونږ په پېښور او په پنجاب او په هر ځای کې یاد ده، خو زمونږ د تنظیم چې دی دا ډېر زیات لاندې. بل غټه مسله چې موږ ته دا ده چې دا په هر ځای کې ده، په هر ښار کې ده چې زمونږ خلک راشي کالي خرڅ کړي، ولسواله راشي او هغه زما دوکاندار اوچت کړي. د نن نه یو دوه ورځې مخکې زما ډي پي او صاحب سره میټینګ و په چیمبر کې، هغه ته ما دا خبره وکړه چې یاره تاسو خو زموږ زرګر بوز دی، خو مطلب دا چې غلا خو چې دا بل چا کړی ده. زما دکاندار خو غل نه دی، زما دکاندار هغه غل دی چې چا غلط ریټ باندې د غلا پر ریټ واغی، خو که زما دکاندار صحیح پیسې ورکړي نو پکار دی چې ډي پي او صاحب تاسو د دې ملزم نه د دې غل نه ریکور وکړو، زما د دکاندار له ورکړي. نو زه په دې خبره راوتې یم چې زمونږ سره نن د 15 لکو نه څه کم 15 لکه روپۍ ته ولدي. ما ورته چې دا خو ډېر اسان کار دی چې زامنو باندې سبقونه سلوي او بار ملک ته ولېږي، خو بس زوی له به سره ورکوم چې لاړ شه په پېښور او په سوات او په پنجاب کې خرڅ کړه او پولیس ته به وایم چې لاړ شه زما زوی غلا کړې ده او دې زرګر اخیستې ده، هغه له به پیسې والم. نو دا تاسو ته جي ښکاري؟ نو هغه وایي چې نه په دې به زه خبر کوم، په دې به تاسو سره انشاءالله چې زه میټینګ هم بیا دوباره کوم او دا خبره چې زه غلط. نو زه په هغه سړی جذبه باندې راوتې یم او دا یونین چې ما سره ډېر ښه مشرانو چې هغه نن نشته خدای پاک دې وبخښي. نو زه صدر وم خو چې ما سره چې کوم ټیم او کوم خانداني مشرانو نو هغې به مطلب دی چې ما ته به ښوده کوله او بل مزه هغه صدارت ما نه وی کړی چې په ګوټ کې مې فیصلې کړي دي نه، ما دا مشرانو نه رایه اخیستې ده او د هغه مشرانو په نقش قدم باندې نو نن که دوه کسان زما نوم یادوي نو موږ نه دا خلک خو غلا ضرور به غلا خو کېدی نه شي او زه نورو ملګرو ته کاندیډېټ ګوایم چې مهرباني وکړئ د بدماشانو نوم ما له بدماشانو کار مو زما دوکاندار سره دی. تاسو ته ویلی ستاسو له بدماشۍ نه تنګ دي، ستاسو له کارتګابۍ نه تنګ دي، مهرباني ده تاسو ورور به یې سره مینه محبت وکړئ او د دې خدمت وکړئ. په کوم سوچ راوتې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دې سوچ راوتې یم چې زمونږ د عزیزولي دا یو شي او دا ټول یو شي او بل زمونږ د شپږو کالونو الیکشن نه کېدو بازار کې دا بازار شور وکړو. په دې کې ډېر داسې مسایل راغلي چې هغه تر اوسه پورې دغه شانتي پینډینګ پراته دي او بلډینګ دي. نو موږ په دې راووتو د دې بازار خلک زموږ خپل خانداني خلک نور ملګري موږ پسې په جرګه راغلو چې دې بازار کې د الیکشن ماحول د الیکشن ته ودرېږه. دې بازار والے موږ ودرولي یو، موږ ټول عزیزولې سره ناسته کړې ده، ټول ودرولي او راوتي د خدمت په جذبه. میشن مې دا دی چې زموږ په دې نظریه کې کم خفګانونه دي، کمې مسایل پراته دي، دا ټول به یو کوو او دا مسلې هم ختمو. دغه میشن مو ما سره حاجي غلام حسین سراف موجود دی چې کوم صدارت امیدوار دی، هغه سره خبرې کوو. حاجي صاحب په کوم منشور کوم میشن باندې راوتي صحیح را دي لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د زرګرۍ خو داسې خبرې دي چې په هغې باندې صرف زرګران پوهېږي، نور داسې عام اولس نه پوهېږي. خو زمونږ منشور د ټول عوام د ټولو زرګر برادرۍ ته معلوم دی چې مونږ هر قسم زمونږ د زرګر متعلق چې څه خبرې راځي مونږ د هغې لپاره خپل وخت قربان کړی دی، خپل کاروبار هم قربان کړی دی او د دې لپاره الحمدلله مونږ که مونږ په خدای یو او که نه یو خو مونږ د هغې خدمت کوو او خدمت په کوم شکل کوو په هغې باندې زمونږ زرګر برادري ډېره ښه پوهېږي. حاجي صاحب تاسو مخکې عهده باندې پاتې شوي یې که نه په وړاندیز ځل باندې صدارتي امیدوار؟ نه الحمدلله ما دوه الیکشن کړي دي نه مخکې، یو مې په 2016 کې کړی دی هغه جنرال سیکرټري، بیا دویم الیکشن ما په 2018 کې کړی دی هغه هم جنرال سیکرټري الحمدلله دواړه مې ګټلي دي. هغې کې تاسو داسې څه غټ کارونه د سراپا برادرۍ لپاره کړي دي؟ نو د سراپا برادرۍ چې کوم کارونه دي هغه ما تاسو ته ووایي چې هغه مختلف کارونه دي، هغه د عوام ته ښکاري دي. الحمدلله مونږ بې لوسه بې لالچه منډه والې ده، لکه زه د ځان صفت نه پکار خو زه دا وایم چې الحمدلله مونږ زرګر برادرۍ له هېڅ قسم تکلیف نه دی ورکړی. کوم چې زه په کوم ټینور کې پاتې وم 15 کاله ما جنرال سیکرټرشپ کړی دی خو په هغې کې الحمدلله ما څوک چې کوم دی نو داسې مایوسه کړي نه دي. څوک دې خرڅ کړي دي؟ نه الحمدلله زموږ طرفه هوټل لیست به بالکل صحیح څومره هوټلونه دي؟ دا تقریبا جوړېږي 930 هوټل. 930 دا ټول مردان ډیویژن؟ دا مردان ډیویژن په کومه حلقه ده چې علاقه سوي دي کې موږ سره ثوابه دا شوی دا نوې کلي دی کرنل شیرخان چې ورته اوس وایي او یار حسین دی کاټلنګ دی لکه ټول پېښور مردان ډیویژن دي سراپا جیولري هغې د علاقو څلور هوټلونه دي. دا بس هغې به چا ته ووټه چې طریقې کار به صحیح پولینګ ګوتې به چا ته جوړوي؟
پولینګ بوت موږ ان شاء الله دوه ځایونه خوښ کړي دي یو الحاج پلازا ده او یو پاک مارکیټ دلته کې مردان کې دا خلک به راځي دلته دلته کې به راځي څلور کسان به راځي صدر سیکرټري خزانچي او سینیئر نایب صدر دا څلور کسان د هغوی نماینده دي هغوی به ووټینګ له راځي دي او دا موږ تاسو د مختلف امیدوارانو د جنرال سیکرټري صدارت لپاره چې کوم امیدواران دي د هغې خبرې مو اورېدلې اوس به ستاسو د هغې خبرې اورئ او بیا به فیصله کوئ چې ووټ به تاسو چاله ورکوئ دا ووټ ستاسو حق دی راوځئ په 22 تاریخ باندې او خپل ووټ خامخا کاس کوئ چې کوم سړی تاسو د خدمتګار ښکاري خدمت له ووټ ورکوئ او کوم سړی تاسو د خدمتګار نه ښکاري هغه داسې رجیټ کړئ چې یاد وساتي چې بعد ګرګیا سرابا جیولري اسوسییشن یو وګړی هم د خرڅولو کوشش ونه کړي